अपनी शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। कहारियो वफ़ारियो कद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। پنځمه فروری د کشمیریانو سره د مرستې او یووالي ورځ ده. تحصیلي کاټلنګ کې هم د کشمیري رونو سره د یکجهتۍ په توګه د اسسټنټ کمشنر کامران خان په مشرۍ کې احتجاجي واک وشو چې په کې ډي اس پي جواد خان، انتظامی مشرانو د تاجر برادرۍ صدر حاجي خان پراز خان، حاجي فرمان غني او د ټولنې عام وګړو ګډون وکړو. مشرانو په خپل وینا کې د ملل متحد نه غوښتنه وکړه چې کشمیریانو ته د حق خود ارادیت موقع ورکړي شي. هغوی زیاته کړه چې پاکستان د علامه اقبال خوب دی، خو د دې تعبیر او تقدیر کشمیر دی. ازادي د ژوند دویم نوم دی او دا د کشمیریانو بنیادی حق دی. کشمیر د هند د ظلم او بربریت یو عملی تصویر دی. نړۍ له پکار دی چې د کشمیری ولس دپاره د غیرت چغه شي او په دغه جنت نظیره سیمه کې د ازادۍ سندره وویلی شي. چونکه کشمیر د پاکستان یو حصہ ده، کم چې د مختلف وجوهات په دې کې څنګه چې تاسو د قراردادونو خبره وکړه، خو د هغه ټایم نه کله نه چې پاکستان آزاد شوی د هغې نه دې کې څه نه څه مسلې غیر مسلمو انډیا والا کم کافران دي دوی موږ ته راویستي دي. داسې کوم قرارداد چې کوم دی هغه پاس شوي دي خو په هغې باندې عملي جامه هغوی نه ده دغه کړي. نو چونکې موږ دا ګڼو د مسلمانۍ دغه لحاظ سره او چونکې جغرافیایي لحاظ سره هغه زموږ سره ایډجسنټ او زموږ د دغه حصه ده د ملک، نو موږ دا 5 فروری دې دپاره مانځو چې موږ دا یاد تازه کړو، موږ دا عزم وکړو چې کشمیر چې هر صورت کشمیر به موږ پاکستان سره خامخا په هر صورت کم کې چې د انډیا د بهارت چې کم ظلمونه روان دي نو هغې به موږ دغه کوو او دا به موږ انشاءالله ضرور پاکستان سره شاملو. رحیم څنګه چې تاسو ته پته ده نن 5 فروری ده، دا تقریبا 33 سال وشو چې دا مسلسل د دې پاکستان نه آواز اوچتیږي او بیا تنظیم تاجران کاټلنګ بازار چې دی نو دا د خپل تحصیلي کاټلنګ نه دغه آواز اوچتوي او عالمي برادرو ته وایي چې تاسو آیا ولې خاموش دا کوم ظلم بربریت جبر چې زموږ د کشمیریانو رونو ته سره کیږي نو دا د هغوی په خاموش کېدو یو سوالیه نشان دی. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې ټول پاکستان کې د یوم کشمیر ورځ منځلې کېږي 15 فروری ده، همدغسې تحصیلي کاټلنګ کې ډېر ښه شان سره دا ورځ ومنځلې شوه. هغې ته هم د ازادۍ د حقوق حاصل دي، پکار چې موږ هغې ته هم مرګتیا هغې سره وکړو. زموږ رونه دي انشاءالله پاکستان د هغې سره برابر، د هغې هر یو وګړی هغې سره برابر اوږه په اوږه ولاړ دی او کشمیر د پاکستان حصہ وه او د پاکستان حصہ به انشاءالله تعالی. د یوب پښتونخوا ریډیو مردان.